نسوارو نشهی ته چې ووایې که نه چې نسوار ښه شی نه دی نو وایي چې دا نشه نه ده نو چې نشه نه ده نو ته یې بیا پرېږدوه چې ووایم چې نشه نه ده که نه نسوار پرېږده که نه بیا د نسوارو د جایزوالي دلیل دا نشي کېدی چې لوی لوی خلک نسوار کوي پلانې عالم دین هم نسوار کوي نو هغه خو حجت نه دی که نه نسوار که ته وایې چې نشه پکې نشته نو نسوار د دې طبي او د انساني صحت د ضرر د وجې نه حرام ورته ویلی شي د هغې وجه دا ده چې د ټولو بیمارو مرکز د انسان معده ده او د معدې د بیمارو چې کوم ذریعه ده هغه غاښونه دي خوله ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دومره اهتمام کو د خولې د صفایۍ چې وفرمایل که په امت باندې زما د تکلیف خطره نه وی نو ما به ورته د هر مونځ سره د مسواک د فرضیت حکم کړی چې مسواک فرض دی چې خوله صفا پاتې شي او د غاښونو باره کې حکم وکړو چې غاښونه کې چې کوم څیزونه ونښلي د خوراک کم اجزا ونښلي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم دی نو دا په ژبه باندې چې څه د دې نه رایستی کېږي نه ژبه خپله ګرځي دا غاښونه ټول دا صفا کوي او دا تېرېږي نو چې کوم په ژبه باندې تا د خولې اجزا راوویستل د غاښونو سره وتل دا تېر که خیر دی لیکن چې کوم شی په غاښ کې پاتې شو او بیا تا په ډکي باندې یا په لاس راوویستو دا به نه تېری ګورې دا زهریله دی دا به ګزارې لرې کوې بې د دې وجې نه د غاښونو د صفایۍ ډېر لوی اهتمام وکړو تر دې پورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه خو دا وه چې په اودس کې د مونځ دپاره هم مسواک چې مانځه ته به پاسېدن هم مسواک به وکړو چې د شپې اوده کېده په اهتمام سره مسواک او د ماسخوتن د اوده کېدو نه مخکې د شپې دپاره چې کوم ازواج مطهراتو کې به د کوم بیبي سره شپه وه یا په سفر کې به نو صحابه به دا خدمت کو بیا نو یو صحابي به مقرر و چې هغه به دا خدمت کو ابه څه د اوبو لوټۍ ښودل په هغې باندې د پاسه څه شی ښودل چې پټي او مسواک تیارول او هغه یې ښودل دا په ضروري سامانونو کې مسواک ضروري څیز په جب کې پروت په هر ځای کې تا سره مستقل مسواک در سره دا د خولې د صفایۍ اهتمام او نسواري څه کار کړی نسواري مستقل دا ګنده شی تماکو او ایرا او سسخاوالي یو ځای کړي او دا په خوله کې مستقل ایښودي دا کم توک دی د دې په خوله کې دا ګندګي او سخاوالی ایښودل د کم ځای نه جایز شو تا دپاره دا ټول اثرات دننه معدې ته روانې ځي چې شپه ورځ مسواک نسوار پراته وي د نسوارو نه بغیر نه اوده کېږي او نه ترې راپاسي چې ډوډۍ وخوري چې نسوار پسې نه ایښودي نو د ده تسلي نه کېږي خوند نه ورکوي نو نشه څه ته وایي او چې د نسواري نه تپوس وکړي نو وایي مړه بې نشې سر خو د کدوي نو دغې نسوارو ستا سر نه کدو جوړ کړی دی تا ته غور کړی دی چې بې نشې سر د کدو نه دې نشې ستا د سر نه کدو جوړ کړی دی نو مونږ دپاره نسوار پرېښودل ګران دي ډېر ګنده څیز دی پرېږدئ لا اله الا الله لا اله